ټوپک وسله په هره خبره کې تاسو مراله. دا عابد ګل ولد رحمت ګل الله دې وبخي دې په دې کې وفات شوی و. خپل سکه د تره زامن ماما زامن ترور زامن د دومره لرې لرې لاړ شي چې د هغوی هغه رشتې هم ختمې شي پکې. او دې کې عین باندې کامران باچا سره مو خبره وشوله الله دې خوشحاله آباد ساتي. موږ مسلې داسې راشي چې لومبي سټارټنګ کې پکې نه جاني نقصان شوي نه پکې مالي نقصان شوي. هغه د یو څو زه خبر عرض کوم چې یو خاندان کې یو کس نیم د لاسه دا ډېرې مسلې جوړې شي. ډېر 90% خلک چې کوم دي هغوی امن پسند دي، خو دا 10-15% خلکه زه به وایم چې یاره بس جاهله دي نو ځکه چې یاره دومره غټ نقصان وکړي چې یاره یو مسله کې مونږ د بډبېره ته مسلې لیدلو 11 کسان پکې مړو په یوه نیمه میاشت کې. نو دا ډېر د جهالت خبره ده. بل زمونږ د دې جرګو والا هم ډېرې داسې مسلې پېښې شي، یو نیم پکې داسې دغه سړی وښيي چې یاره هغوی خپل ځان او خپل دغه ته سوچ کوي چې یاره مونږ دا کار مونږ وکړو دا بل یې ونه کړي. یاره هر چاله دا پکار دی چې دا کار دا مسله چې کومه ده دې له ډېر وخت نه ورکوي او دا مسله زر حل کوي، نو دې کې به زمونږ د ټولو خیر دي. خلکو ته خو زه دا پیغام ورکوم چې یاره ډېر صبر پکار دی، ډېر صبر پکار دی. معمولی ستاسو خبره چې معمولی خبرې د هغې نه دومره غټه مسله جوړه شي چې خپل سکه د تره زامن ماما زامن ترور زامن د دومره لرې لرې لاړ شي چې د هغوی هغه رشتې هم ختمې شي پکې. نو زه بار بار دا خبره کوم چې یو مسله رام شي نو دا هر چا له پکار دی چې د صبر نه کار والي. بل چې کوم مشر کشر هغوی له پکار دی چې د کور کې څومره زر دا مسله حل کېږي چې دا بار ته ونه باسي او دا مسله زر حل کړي، خو صبر نخښه شی نشته دي. کامران باچا الله دې خوشحاله آباد ساتي. دا مسله زموږ روجې نه مخکې شوې وه. زه باچا صاحب پسې ورغلم، رابطه مو کړه، کېناستو. دې کې زما سره ترم بن احمد کاکا زما مشر دی، موږ سره بل ترونو یاسین کاکا زما مشر دی. زموږ د ترونو کې موږ خپل کېناستو، یو میټینګ مو کړ، ټول هغوی چې دا شی ختمول غواړي. دا اور د ماماګانو سره کې زما ماماګان دي، زه خو بیا به دا ماماګانې د مټې دي. بي سره مې بیا میټینګ وکړو، بیا باچا صاحب سره ورغلم، سره مې میټینګ وکړو، دره وغوښتو نو سیسټم برابر کړ، میټینګ وشو، په دې چې دا شی ختمو. دا اور دی یو کس نیم نه دی، بس راځي پکې هر رنګه کوم مطلب شل مړي کوم ماما اخر به تر وغه کې. نو دا 4 دي چې دا مشران کشران ټول کېناستو په دې میټینګ وشو. اصل 15 میاشتې موږ دا منډې ووالې دي کې موږ خو کوشش نه کړل. د مشران د علاقې باچا صاحب دې پکې پوره کوشش موږ سره وکړو، بلکې تاوان خرچې هم پکې ورسره وکړلې، پکې منډې مو ولې ګاډي مې استعمال کړل، هر یو شی وکړو. الله دې خوشحاله آباد ساتي. ډېر شکرګزار یم د دې مټې کسانو. بلکې نور بل خبر هم د امین چاچا را سره دي، د یاسر امین دی را سره دي، ایوب خان پکې موږ سره ډېر ښه کوشش کړی، یاسین کاکا پیر احمد کاکا جي د میرزو کسان موږ ټول برابر خو دې کې عین باندې کامران باچا سره مو خبره وشوله. الله دې خوشحاله آباد ساتي. موږ ټول سیستم برابر کړو او زه بیا هم شکریا ادا کوم. ان شاء الله باقي چې څونه نور بدل کسان پاتې دي ان شاء الله هغه به مو باسو هم په دې طریقه باندې که خیر کینو سالداري منت مم ګدور به ختمو او هر شاله پکار دي هر مشر لجرا پاسي او یو خدای دې چې یو څنګه یو کافر خو جارو کوي هر یو سړی چې موږ د تر چې دا کمره ماشه ولې کړو دا میراج ولې کړو دا پلان کې ولې کړو نه دا نه هر یو سړی راشي خدا اور چې ختم شي دا په مهرباني مسلمانانه یو لار د مسلمانانه یو خبره ده کې او دې کې سیستم دې ټیک کی باقي زمونږ چې کم دې سیستم دې کم حساب کتاب دې دا ورغو شوله دا 15 کسان سره ورغو شوله بچا صاحب کې ټول واکونه غشتي د ټول در په واک مدله ورکړي بچا صاحب لا موږ په مشران مو هغه په خپل کردار ادا کړ خپل کار ټیک خپل یو شی برابر کو دا ورغو شوله ان شاء الله باقي روان مم کو بیا مم کو دی روغه کې ډېر مرګرو مهنت کړي دي ډېر مرګرو پکې کړي دي او الله پاک یو حل رويست او شکر الحمدلله چې د مټه د مرګرو او د چکم خاندان د ظاهر ګل د دوی ټول موږ سره ډېر مرسته وکړه الله پاک دا روغه وکړه زه مختصر یو څو خبرې کوم مهرباني وکړئ چې ټوپک وسله په هر خبره کې تاسو مناله دا وړې خبرې دي خدا مشران چې ناس دي دا باباګان ناس دي دا مشران چې چا بچی دي د دوی نه لګ تاسو کوي چې د دوی په لس تیریږي چې یو مسله وشي تاسو تقبل پته دا تاسو خوان دي بیان دي به پولیس راځي پولیس هم پازابي پولیس هم کور کې سن پری دي دا نور مرګرو ته ګوره کورونه بند دي دا وړې خبرې نه دي نو مونږ تاسو ټول ته دا خواست کوو چې مهرباني کوئ دا څه خبره راشي نو لومبي خو تاسو خپل مشرانو ته وایي د مشرانو نه بعد که بیم داسې مسله نه حل کېږي تاسو ته هر ځای کې د چوکي افسر ایس ایچ او ناست دي تاسو ورځه
ځای هلته مسله حل کوئ که هغه هم نه حل کوي د الله په فضل مونږ ناست یو دغه زمونږ ځای د تاسو ټولو ته پته ده انشاءالله چې ظلم به داسې به څوک نه وي چې یاره مونږ نه به یو ظلم وکړي او مونږ یو خبره به جایز یو هغه به ناجایزه کوي نو انشاءالله داسې څوک نشته چې تاسو سره به څوک زیاتې وکړي کوم خلکو چې یو ګروپ سره ښه کړي دي بل سره دغه نه دې کې به ټولې مسلې حل کوو دا نه چې یاره دې هلک ما سره دا چل کړی دی دا زه د دواړو فریقو ته اورم چې د دې زه ذموار یم داسې څه خبره به نه راځي چې څه خبره م راله زه به د هغې ذموار یم او زه بیا ګورم چې انشاءالله څوک به زیاتې کوي نو لکه تاسو ته پته ده چې سمو د مخکې عابد ګل ولد رحمت ګل الله دې وبخي دی پدې کې وفات شوی او دی بل طرف ته چې کوم علي او رنگزیب او محمد یوسف او اسد الله او ارشاد خان او شاهنواز دوی دي چې کوم پدې چا سره زیاتې شوی دی د هغې باندې جرګه کوي د هغې نه معافي غواړي او د خپېمانتیا اظهار کوي او دغې دپاره موږ را جمع شوي او چې مشران دی او چا دا یو لوی کار کړی دی او دا سعادت ورته میلو شو نو هغه کامران باچا او عثمان امین چاچا او حارث خان او عبدالرحمن او شکیل خان خوبه یاسر امین او پیر محمد خوبه الله دې ټولو له اجر ورکړي دا نمونه ښکاره کول ځکه پکار دي چې نبی علیه الصلاة والسلام موږ او تاسو ته طریقه ښولې ده چې څوک د سره احسان وکړي ښېګڼه وکړي نو د هغې درې طریقې دي د بدلې ورکولو څوک د سره ښه وکړي نو د هغه د شکریې درې طریقې ذکر دي حدیثو یو دا ده چې هغه ته د هغې بدله ورکړي څومره ښه چې د سره کړي دي هغه عمره ښه ورسره وکړي دویم دا دي که هغه وس دي نه وي نو چې ته هغه ته دعا وکړي یا ورته داسې وي جزاک الله خیر الله دې تعالی بهتره بدله دري او دریمه طریقه دا ده که دعا ورته نشي کولی نو چې د هغه صفت وکړي چې دې سړي داسې ښه ما سره وکړل دا څوک د سره ښه وکړي د هغې د شکرې دا درې طریقې نو د مشرانو نومونه مې ځکه یاد کړه چې دا دومره کوشش یې کړی دی نو دی قابل ل ذکر دی چې دلته نوم یاد شي او اجر به الله ورکوي دی به د هغې طالبین ني خو چې تاسو ته هم پته ولګي چې دا ښېګڼه دی کړې د الله دې اجر ورکړي